بسم الله الرحمن الرحیم. زه ام عرفان دورانی. دا ټیم سره د NC16 چې کوم چیرمن دی ملک عرفان صاحب مونږ سټوډیو ته راغوستی دی 24 نومبر باندې چې کوم ریلی د پیښور نه تللی دا پوره پاکستان نه راغونډ شوي او ډي چوک ته مخه کړې وه. د هغه ریلی هکله دوی سره خبرې اترې هم کوو چې دې ریلی کې څومره سټرګل دوی کړی و، څومره محنت کړی و او د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان صاحب په کال باندې دی وتیو، نارینه زنانه ماشومان ټول تلیو. هر کلی وایو جی شکریہ جی. دا راته ملک صاحب تاسو په ریلی کې 24 دسمبر باندې د پیښور نه وتی وای، نو تاسو دا ریلی اختتام پذیر کوم ځای شوی و، ختمه شوی کوم ځای و؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ د پیښور نه د الیمن ګنډپور صاحب په قیادت کې د بشرا بیوي په قیادت کې د پیښور نه روان شو. په صحابه انټرچینج باندې هلته کې مونږ سټې وکړله، بیا هلته نه روان یو کړله مونږ ډي چوک طرف ته. مختلف ځایونو کې مونږ ته مختلف رکاوټې جوړې وي. یو داسې انسوګې داسې شلینګ یې رامانې شروع کړی و، تا به ویل چې بس مونږ د پاکستان نه یو. حالانکه مونږ چې دلته تلو مونږ ته خپل لیډرشپ دا هدایت راکړی چې تاسو به پر امن اوسئ، دا زمونږ ملک دی، دا زمونږ خلک دي. مطلب دا دی چې تاسو ذهن چې هېڅ قسمه څه ونه کوئ، ځکه چې دا مونږ محب وطن یو د دې ملک دپاره د آئین د بالاسترۍ دپاره د خان صاحب د رهایۍ دپاره او د کوم چې دی د آئین دپاره مونږ دلته نه وتي وو، روان شولو او چې کوم دی فساتیت وکړلو او کوم د زمونږ د ماشومان د زنانات د خویندې د لیډرشپ باندې چې کوم شیلینګ وشو نو تاسو ته بیانولی نه شم. دا راته وایي بالکل شیلینګ شوی دی چونکې انټرنیټ سروس هم معطل و بند و، خو وی پی این چې دی نو چا ډاونلوډ کړی و هغوی شیر کړي دي. مونږ هم زموږ کیمرې هم پکې راغلي دي، لکه زموږ کیمرو کوریج کړی دی چې کوم شیلینګ شوی دی. یقینا د دې مذمت کوو مونږ هم چې یاره دا نه شیلینګ چې دی نو نه په اسرائیلو شوی دی او نه په لبنان کې دا نه شوی دی چې څومره پاکستان تحریک انصاف په ورکر او کارکون شوی دی. دا راته وایي دا کم شهادت چې شوي دي پکې یقیني ده؟ یاره جی بالکل دی کې هیڅ شک نشته دی، لکه هغې چې دا څنګه راغلي دي او ډي چوک کې چې کوم په دې بلډینګونو لپاره کم خلک ناست دي نو هغې خو سنیپر هم یوز کړی دی، هغې هر څه یوز کړي دي. اخر ولې دا زموږ ملک نه دی؟ موږ خپل ملک کې د خپل حق دپاره اواز نشو چتولی. پکار خو دا زموږ ملک دی، ملک زموږ مور ده. موږ ورغلي وو، موږ د دې نه ناراضه یو چې موږ دې اورېدلی وي، موږ دې اورېدلی وی چې یاره تاسو څه دپاره راغلی یې. موږ ورته دلته چې موږ ورته خپل ایجنډه پیش کړې وه چې زمونږ د خان رهایي ده، د آئین بالادستي ده، د منډیټ چوري ده، دا زمونږ چې کوم دی جینون چې کوم خبرې وي دا ورته مونږ کړې وي. دا راته ووایي بالکل تاسو دا خبرې چې کوم یو کړلې دې کې بالکل صداقت به ویلې چې نن میډیا خو نه ښه لګیا دي، خو واټس اپ ګروپس چې څومره سوشل میډیا دي دوی ښه لګیا دي، هغه مړي ریکارډ ښه لګیا دي چې د چا ایم پی اے مړي دي هغوی ته سپارل شوي دي. دا راته وایي تاسو ډي چوک ته رسېدلي وئ؟ ډي چوک ته بلکې هغې نه دېخوا بالکل رسېدلي ولو، هلته کې ناست وو، هر څه پر امن ولا. خو دوی د هغې باوجود هم چې کوم شیلینګ کړی دی، کوم هغه ربړ ګولۍ استعمالې کړي، کوم د هغې نه علاوه چې کوم فایرنګونه شوي دي، نو داسې خو خپل محب وطن سره څوک نه کوي. زه اوس هم دا وایم چې کوم فارم 47 د محسن نقوي ناست دی یا وزیر اعظم ناست دی یا هلته کې چې کوم د پنجاب وزیر اعلی ناست دی، د فورا دې من استعفا پکار وه. مونږ خو د آئین دپاره تللي وو، مونږ خو د منډیټ چوري دپاره تللي وو، مونږ خو د خان صاحب رهایي دپاره تللي وو، مونږ خو یو ګملم نه ده ماته کړي. اخر ولې محب وطن باندې دومره بېتحاشه ظلم شروع دی؟ دومره ظلم خو نه وي پکار چې دوی څومره ظلم وکړلو. ملک صاحب خبره داسې ده چې دا خو ښکاره خبره ده چې پاکستان تحریک انصاف ورکر کارکنان یا داسې مشران به ووایو، خو دوی کې دا ښکاره کېده هم چې ستاسو څه لیډران کرپټ هم دي. ولې چې سپیکر یې بندې شوي دي، نه بچره بیبي تقریر پکې کړی دی، هغه ګاډ هم بیا یې وسوځولو، نو دا سپلاین و څه وجه وه؟ داسې وجې بعضې ځای کې به مطلب دا دی چې څه غلطیانې به وي، بېشکه دا به وي. خو داسې چې بشرا بیبي هم راغلی دی، هغې هم خبرې اترې کړي په کنټینر باندې. د هغې نه بعد چې کوم دی وزیر اعلی صاحب زموږ هم هدایت جاري کړي دي، هغوی به همدغه وویل چې تاسو پر امن اوسئ او مخکې پیشرفت کوئ.
تاسو خو ډیر پرامن وای چلو جی تاسو خبره دا پرامن وای تاسو خدا ګولې او بیا چې دی وشتل او بیا چې دی سره سره چې کوم شیلینګ شوی دی زه خو یم تاریخ بدترین ورځ تیره شوه په پاکستان باندې تاسو هم د پاکستان عوام وای په کار خو خیر دا نه و چې تاسو باندې شیلینګ کړی وي خو تاسو کې چند غداران به وي لازمي په صفونو کې خامخا غداران وي د هغې د لاسه ملک ارنګ ګړنګ او بیا پارټي هم خرابې دي دې باره کې صدا سي سوچ وي دورانی صاحب دا خو پارټي لیډرشپ پرون هم کور کمیټې اجلاس راوخته هم شاید د سی ایم صاحب هم اجلاس راوختلو دا به هغې کینی په دې باندې به خبرې اترې کېږي ورسېدي خو زه دا وایم چې مونږ دلته نه تش لاس روانو مونږ سره سم نه وله چې تش لاس روانې دا پر امن احتجاج دی که نه پر امن احتجاج نه دی ته پر امن روانې تا سره سنشته دی او تا باندې داسې شیلینګ کېږي داسې فایر کېږي داسې مطلب ګولې ورېږي ولې دا راته ووایي جی بالکل دا چې کوم انټرنیشنل لیول هیومن رایټس ادارې دي یا ملکونه دي یا نور دي هغې ته هم التجا کوم ستاسو د میډیا په وساطت سره چې راپاسې راویښ شي وګورئ په پاکستان کې څه روان دي بالکل جی میډیا ویښ شوې ده او بالکل داسې خبرې اترې دي بله خبره اخیری خبره دا ده جی چې سردار علي امین ګنډاپور سی ایم کې پی او بشرا بیبي صاحبه چې دا نو مانسیرې ته ولې لاړل پکار دا و چې دی ډي چوک کې رسېدلي دي ناست وې کارکنانو تاسو ویډیو به کتلي وایرل شوې مو چې زموږ سی ایم ته چې دی ورکر کارکون راغونډ شوي دي چې زما هغه بیا هم لاړو یاره جی داسې واچ که چونکې موږ سره موږ کې هم غلطیان شته که موږ سره د خان صاحب به د پرون یو ټویټ هم کتلی وي د هغه خاص بیان هم ورکړی و چې یاره زه تاریخي الفاظ وایم چې پنجاب خلکو تاسو به کله ویښېږئ ملک صاحب آخري سوال به تاسو ته کوم دا راتوی نن په ایمرجنسي کې اسمبلی منعقد شوې ده خیبر پښتونخوا نو وزیر اعلی زموږ سردار علي امین ګنډاپور نه توقعات شته مخکې بالکل جی څنګه چې تاسو وویل د ټول پاکستان د وخت سترګې د عمران خان نه پس علي امین ګنډاپور ته دي او انشاءالله زموږ پوره پوره توقع ده چې دی به نن ډېر ښه بلونه او ډېر ښه توقعات هم دي انشاءالله دی به څه کوي ډېره مننه جی شکریہ ملک صاحب دا جی ملک عرفان NC 16 چیئرمین نن زموږ سټوډیو کې موجود او کافي ښه خبرې شوې مینوال تاسو ته وړاندې شوې چې کوم په درنه کې شوي دي او الله پاک دې په دې ملک باندې رحم وکړي خصوصي رحم وکړي دې دپاره چې موږ د دې ملک یو دا ملک زموږ دی د الله په امان